Bismillahirrahmanirrahim. Now I am going to discuss about the human brain. The human brain is very most important and wonderful part of the human body. The most wonderful and very important organ of the human body because it is very important, so they store any memory, they store a lot of information for the future use. The human brain is a very sensitive part, so their protection must be needed, must be necessary from any mechanical stress. So they are protected by three different ways. First one is skeleton. Human brain is present in the skull, so they are enclosed by a bony structure. This bony structure is known as cranium. Cranium provides protection to the brain because the brain is a very sensitive and delicate part of the human body. The second one is meninges. Meninges is a system of membrane that enclose the brain. You can see in this diagram, this is a meninges. They provide protection to the brain. So it consists of three layers. First one is dura mater. Second one is arachnoid mater. The third one is pia mater. So these layers provide protection to the brain. The third one is cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid data CSF هم ویلی شي. اوس دا cerebrospinal fluid چې دی نو دا یو فلوید دی. دا څه کیږي؟ دا پیدا کیږي کم بلډ ویسلز چې په سپاینل کارډ کې یا په برین باندې چې کم بلډ ویسل دی نو دغه ویسلز چې کوم دي بلډ ویسلز چې کوم دي نو دا یو فلوید پیدا کوي چې هغه فلوید ته ویلی شي cerebrospinal fluid. دا cerebrospinal fluid چې دی نو دا به زموږ سره موجود دي. دا به موجود دي په پیا میټر او arachnoid mater. دا cerebrospinal fluid چې دی نو دا به موجود دي د پیا میټر او arachnoid mater چې کوم دي دا کم لیرز دي نو د دې لیرز کې به دا فلوید دنده موجود وي. هم د دې فلوید کار دا دی چې دا به څه کوي؟ دا به د برین ته پروټیکشن ورکوي. Human brain can be divided into three parts. The human brain چې کوم دي نو مین دي دا په درې پارټس کې تقسیم شوی دی چې نمبر 1 هغه ته ویل شي زموږ سره فور برین. سیکنډ ون چې زموږ سره دی زموږ سره میډ برین. تھرډ ون چې زموږ سره کوم دی نو هغه ته ویل شي hind brain. اوس فور برین باره کې موږ خبره کوو. اولنې پارت چې زموږ سره کوم دی نو هغې ته ویلی شي فور برین. اوس فور برین چې دی نو دا زموږ سره یو لارجسٹ پارت دی د برین. په برین کې چې کومه لارجسٹ پارت دی تاسو دا لیدلی شئ په دې ډایګرام کې. دا کوم پارت چې دی دا نو دا چې دی دا فور برین دی. نو دا د هیومن برین د ټولو نه لارجسٹ پارت دی. اوس فور برین چې کوم دی نو دا زموږ سره ډیوایډ شوی دی په ټو هافز کې چې هغې ته ویلی شي هیمیسفیر. تاسو دا لیدلی شئ دا یو هیمیسفیر شو دا بل هیمیسفیر شو. نو اوس دا هیمیسفیر چې دی دا دواړه هیمیسفیر نو دا د یو بل سره کمیونیکیټ شوي وي. د دې کمیونیکیشن چې شوي نو په یو پارت باندې چې دغې پارت ته ویلی شي زموږ سره کارپس کیلوسم.
دا کم پارت چې دی جاین کړي وي کمبینیټ کړي وي دا دواړه هیمسفیر نو دې پارت ته ویل شي زموږ سره کارپس کیلوسم پور برین چې دی نو هغه په مختلف پارټس کې ډیوایډ شوی دی چې هغې کې نمبر 1 چې دی نو هغه سیریبرم دی دا کوم پارټ چې تاسو یې نه دې ته ویلی شي سیریبرم چې دی نو دا ډېر زیات امپورټنټ پارټ دی د فور برین د دې کار څه دی چې دی ریسیو انفارمیشن from sensory organ د دې کار بدای چې کوم سنسري organ دی په باډي کې نو د دې نه بس کېږي دغه انفارمیشن بدا ریسیو کوي او بیا بس کېږي دا پروسس کوي په دې سیریبرم کې چې دی نو دغه انفارمیشن چې دی دا بس کېږي پروسس کېږي بل د دې دویم اهم فنکشن دا دی چې دا څه کېږي دا اټ سٹور memory for future use دا به میموري سٹور کوي په دې کې به زیاتره میموري داسې وي چې هغه به سٹور کیږي یاداشت به په دې کې سٹور کیږي د څه لپاره د فیوچر یوز لپاره به څه کیږي دغه سٹور کیږي بل د دې څه فنکشن داسې دي د دې کار بداوي چې دا څه کېږي ایټ کنټرول د فالوینګ فنکشن لاندې کوم دغه چې دا وسه کې دا به کنټرول کوي نمبر 1 دی نو دا زموږ سره شو تھینکینګ چې دی نو دا به هم انډر د کنټرول اف سیریبرم دویم کوم چې دی زموږ سره شو ډیسیژن میکینګ کوم ډیسیژن چې کېږي نو هغه څه کېږي دا به په سیریبرم کې کېږي بل زموږ سره چې دی نو سپیچ سنټر چې دی د ټول نه امپورټنټ ثینګ چې زموږ سره دی نو هغه زموږ سره سپیچ سنټر چې دی نو دا به هم څه کېږي دا به موجود وي په سیریبرم کې دا یو یونیک کرکټر دی د هیومن باقي کوم انیملز چې دي کوم ځناور چې دي نو په هغې کې دا سپیچ سنټر نشته د دې وجې څه کېږي هغه سپیچ نشي کولی هغه سپیکینګ نشي کولی وایي دا هیومن دی چې په دې کې څه کېږي دغه سپیچ سنټر په برین کې موجود دی بل کوم پارټ چې د فور برین دی نو دا زموږ سره دی تیلامس اوس تیلامس داسې دی چې دیز آر ربډ بای د سیریبرم دا پر سیریبرم کې دغه تیلامس چې دی نو دا کوم پارټ چې تاسو وینئ نو دا څه شی دی دا پر سیریبرم د دې نه چپچاپېره تاو شوی په دې کې دا بالکل رب شوی وي بل کوم پارټ چې زموږ سره دی د فور برین بل کوم پارټ چې دی زموږ سره د فور برین هغې ته ویلی شي لیمبیک سیسټم اوس لیمبیک سیسټم چې دی نو دا موجود وي بټوین د cerebrum and thalamus دا به د سیریبرم او د تھیلمس په منځ کې موجود دي اوس د دې څه فنکشن داسې دي چې دا به څه کوي دا به منی ریسپانس داسې دي چې هغه به څه کوي کنټرول کوي به لکه مثلا هنګر کم هنګر چې کېږي کومه لوږه چې موږ ته محسوسېږي نو دا به انډر د کنټرول وي د لیمبیک سیسټم بل زموږ سره چې کومه دی نو فیر کومه ویره چې کېږي کوم خوف چې راځي نو دا به هم څه کېږي انډر د کنټرول وي د لیمبیک سیسټم بل کوم ریسپانس چې دی زموږ سره اینګر شو کومه غوسه چې راځي نو دا به هم څه کېږي دا به د لیمبیک سیسټم په کنټرول کې بل د ټول نه امپورټنټ فنکشن د دې دا دی چې کومه سیکشوال ریسپانس کېږي نو دا به هم څه کېږي سیکشوال ریسپانس دا به هم صحیح دا به د دې لیمبیک سیسټم په کنټرول کې بل کوم پارټ چې دی د فور برین هغې ته ویلی شي زموږ سره هایپوتیلامس هایپوتیلامس چې دی نو دا به موجود دي د تیلامس لاندې د تیلامس لاندې کوم پارټ چې دی تاسو به دې ډایګرام کې لیدی شئ نو دې ته ویلی شي هایپوتیلامس بل زموږ سره د برین کوم سیکنډ پارټ چې دی نو هغې ته ویلی شي میډ برین اوس میډ برین چې تاسو په دې ډایګرام کې لیدلی شئ دا کوم
تاسو چې کومه ډایګرام ښکاري داسې نو دې ته ویل شي دا مډ برین دی. اوس مډ برین چې دی په هیومن کې نو دا چې دی اټ از ریډیوس It is reduced in human. په human کې چې دی نو دا بالکل reduce شي او ورکوټ یو small part وي. It present under the cerebral hemisphere. دا به د cerebral hemisphere نه صحیح په لاندې سایډ باندې موجود دي. او د دې فنکشن چې کومه دی د مډ برین فنکشن چې کومه دی نو څه دی it control the following response. Reflex movement of eyes. The eyes چې کومه reflex movement دی نو دا څه کیږي دا به د دې مډ برین په کنټرول کې وي. hearing اوس hearing reflexes چې کومه دي نو دا هم څه کیږي دا به د مډ برین په کنټرول کې. بل د دې کار بدای وي چې دا کوم هایند برین چې دی نو دا به د فور برین سره کنیکټ کوي. بل زموږ سره کم تھرډ پارت چې دی نو هغې ته ویلی شي د برین هایند برین. اوس هایند برین چې دی نو دا مزید زموږ سره په درې پارت باندې په 3 پارټس باندې مشتمل دی چې هغې ته ویلی شي زموږ سره نمبر 1 چې دی نمبر 1 پارت چې دی کومه دی نو هغه د هایند برین سیریبیلم. دویم چې کوم دی په دې کې هایند برین کې نو هغې ته ویلی شي فونز او کوم تھرډ پارت چې کوم دی نو هغې ته ویلی شي میډولا اوبلانګیټا. میډولا اوبلانګیټا. اوس دا کوم پارت چې تاسو ته ښکاري دا په هیومن برین کې نو دې ته ویلی شي زموږ سره سیریبیلم. اوس د سیریبیلم فنکشن به داسې وي چې اټ کنټرول balance of body. Also the human body کوم balance چې دی نو دا به under the control د cerebellum. بل د دې دویم فنکشن چې دی نو it coordinate. دویم فنکشن د دې دا دی it coordinates voluntary movements of the body. زموږ په باډي کې چې کوم voluntary وي هغه مومنټس هغه حرکات هغه اکټیویټي چې هغه زموږ د مرضۍ مطابق چې موږ یې غواړو چې دغه کار وکړو دغه اکټیویټي وکړو نو موږ یې کولی شو. نو دغې ته ویلی شي voluntary movement. نو دا به هم صحیح دا به انډر د کنټرول د cerebellum. بل کوم پارټ چې د هایند برین دی نو هغې ته ویلی شي pons. It is located above the medulla oblongata. It is located above the medulla oblongata. او دا پونس چې کومه دي نو دا به څه وي دا به د دې medulla oblongata نه د پاسه موجود دي د دې above به دا موجود دي. بل د دې کوم فنکشن چې دي نو هغه دا دي نمبر 1 دا دی چې دا به څه کوي it control sleeping. کم sleeping چې دی نو دا به هم څه کېږي دا به د دې پونس په کنټرول کېږي. بل چې دی نو breathing. کم breathing چې دی کم موږ چې ساه اخلو نو دا به هم څه دا به under the control د phones. بل د hind brain کم third part چې دی نو هغې ته ویلی شي medulla oblongata. اوس کوم دا پارت چې تاسو یې نه دې ته ویلی شي سره medulla oblongata. اوس it is the posterior part of human brain.
او دا چې د هیومن برین دی نو دا د دې پوسټیریئر پارت دی. اوسو د دې فنکشن چې کوم دی اوس ایٹ کنټرول اټومیټک فنکشن کوم باډي کې زم سره ان ولونټري کوم زم سره دوه قسمه دی. یو زم داسې وي چې هغه زم د مرزي مطابق وي کوم اکټیویټي، بل داسې وي چې هغه زمون د مرزي مطابق نه بلکې هغه اټومیټک کیږي. نو هغه اټومیټک فنکشن چې هغه به کنټرول کی د چا د میډولا اوبلانګیټا. نو بای کې نمبر 1 زم سره راځي هارت ریټ. اوس کوم هارت ریټ چې دی کوم هارت بیټینګ چې دی نو دا زمون د مرزي مطابق نه دی. کومه غواړو یا نه غواړو داسې موږ نشو کولای چې موږ وایو چې زمون دا هارت ریټ چې دی نو د لږ وخت لپاره سټاپ شي. داسې نشي کېدای بلکې دا به صحیح دا به اټومیټک فنکشن دا به هم د کنټرول کې د میډولا اوبلانګیټا. دویم کوم چې دی زمون سره بلډ سرکولیشن. اوس د بلډ کم سرکولیشن چې دی کم بلډ چې زموږ په باډي کې سرکولیټ کیږي په سرکل کې تاویږي نو دغه سرکولیشن چې دی نو دا هم څه کیږي دغه هم د میډولا اوبلانګیټا په کنټرول کې وي. بل کوم سویلینګ شو. کوم سویلینګ چې موږ کوو سفرات تیرو نو دا هم څه کیږي دغه هم د میډولا اوبلانګیټا په کنټرول کې به وي. بل زموږ سره کوم چې دی نو کوم اومیټینګ چې دی کومه اولټی چې کېږي نو دغه به هم څه کېږي دغه به د میډولا اوبلانګیټا په کنټرول کې. که فرض کوم خوراک تیرو سویلینګ کوو یا موږ څه کوو اولټی کوو نو دا به هم د میډولا اوبلانګیټا په کنټرول کې به وي. خو دا کوم پارټ چې تاسو یې نه نو دې ته ویلی شي پیچوټري ګلینډ. دا پیچوټري ګلینډ دی د دې کار دی چې د به هارمون سیکریټ کوي. ماسټر ګلینډ دې ته هم ویلی شي. دا پارټ چې کوم تاسو یې نه دې ته ویلی شي زموږ سره سپاینل کارډ. دا سپاینل کارډ چې دی د دې نه بیا لاندې څه کېږي د دې برین نه لاندې بیا سپاینل کارډ شروع کېږي. اوس د هیومن برین چې دی نو دا شی دا ډېر زیات اهم پارټ دی په هیومن باډي کې. اوس د ټوټل هیومن باډي چې دی نو دا به صحیح انډر د کنټرول اف هیومن برین دی. موږ چې کومه اکټیویټي کوو څه کوو زموږ په باډي کې نو د هر اکټیویټي لپاره د هر پارټ لپاره په دې برین کې حصه وي. نو څه کېږي که فرض کوو موږ سم کوو نو هغه زموږ د برین په کنټرول کې. که فرض کوو د برین یو پارټ خراب شو نو بیا داسې کېږي چې زموږ اکټیویټي چې کوم نارمل اکټیویټي ده نارمل لایف کې نو هغه به زموږ څه کوو موږ لاس کوو. نیکسټ ویډیو چې نو هغه به زموږ په سپاینل کارډ باندې د سپاینل کارډ په سټرکچر او فنکشن باندې وي. تھینک یو فار واچینګ.